زما محترم مسلمانانو، دا زمونږ د کم مسائل چې په عوامو کې مشهور دي او خپل هغه د شهرت د وجې تواتر ته رسېدلي دي او عوام چې کوم دی په دغه مسایلو کې اخته دي، نو دا 3 نمبر کلیپ دی زمونږه. دا مسایل یو بل ته شیر کوئ، یو بل ته یې رسوئ. ملګریا، تا دا مسله واورېده، ته ده ته ورسوه، دی به ده ته ورسوي، دی به ده ته ورسوي. نو دیني مسایل رسول دا صدقه جاریه ده. ګوره، یو مسله ده او دې ملګري ته چې کوم دی د دې مسلې پته نشته، تا دا کلیپ شیر کو مخکې دته پته ولګېدله، نو تا ته او ده په دې مسله باندې عمل وکړو، تا ته پکې څومره ثواب میلاوېږي؟ تا ته پکې هم ډېر زیات ثواب میلاوېږي. څومره ثواب چې ده په دې دا مسله یې چې کوم دی نو زده کړله، دغه مسله باندې عمل وکړو، څومره ثواب چې ده ته میلاوېږي دومره تا ته میلاوېږي، ځکه تا دې مسلې نه ده دې باخبره کړو، ده ته علم راغی په دې مسله باندې. نو دا مسایل یو بل سره شیر کوئ، دیني مسایل یو بل سره شیر کوئ. ګورئ، زموږ مخې ته ګانې راشي، زموږ نوجوانانو مخې ته ګانې راشي، نور څه راشي وغیره، هغه شیر کوي، ته پوه شئ. ګورئ، دا مسایل هم شیر کوئ، دا صدقه جاریه ده، په دې باندې به تا ته الله ثواب درکړي، اجر درکړي. نو دا زمونږ د مسایلو د عوامو کې چې کوم مسایل مشهور دي، دا 3 نمبر کلیپ. خاص کر بیا زمونږ زنانو کې ډېر مسایل داسې دي چې هغه رواج دی، رسم دی، او هغه چې کوم دی دین نه دی، هغه قرآن او حدیث کې هغه مسایل نشته، هغه کتابونو کې نشته. لکه ګوره، یو مسله دا ده، یو مسله دا ده، زمونږ نارینهو کې هم شته، خو زمونږ زنانو کې ډېره زیاته، اکثر زنانو کې ده دا مسله چې کله جانماز باندې مونځ وکړي، جانماز چې کوم دی دا یو سیټ داسې راغونډ کړي، بیا داسې راغونډ کړي، جانماز اوچتوي نه ټول د ځمکې نه، چې جانماز یو سړي ځمکه باندې خور کو او راوچت یې کو، جدا خبره ده، خو لیکن د ده نیت دی چې دا یو طرف جانماز راغونډ کړي، په دې نیت سره چې که دا جانماز خور پروت وي، نو په دې باندې شیطان راځي، ودرېږي، شیطان پرې مونځ کوي. بعضې وایي شیطان پرې امتیاز کوي، دا بې اصله خبره ده، د دې هېڅ حقیقت نشته. نو د دې وجې نه کوم جانماز باندې چې مونځ وکړی شي، په دې باندې بیا شیطان نشي ودرېدلی، دې باندې شیطان امتیاز نشي کولی، په دې باندې شیطان مونځ نشي کولی. نو دا بې اصله خبره ده، د دې هېڅ حقیقت نشته. ګوره، او دویمه مسله دا ده، بعضې ملګري وایي چې کوم انسان تهجد ته پاڅېدو او د تهجد مونځ وکړو او بیا د تهجد نه وروسته اوده شو، نو وایي یاره تهجد باطل شو، د دې ثواب ورته نه میلاوېږي. دا هم بې اصله خبره ده، د دې هېڅ حقیقت نشته، د دې اصل نشته. نو دغه ثواب دته چې کوم دی نو دغه ثواب د ده نه ختمېږي، دغه تهجد د ده نه باطلېږي. خو یاد ساتئ د دې یوې خبرې، چې کوم انسان تهجد مانځه ته پاڅېدو او اذان ته نیمه ګنټه پاتې وه یا 20 منټه 15 منټه پاتې وه، نو دله پکار دا دی چې بیا نه اوده کېږي، ځکه که دی اوده شو نو فرض مونځ دې لاړ، تهجد ثواب ورته خو میلاوېږي، لیکن فرض مونځ دې لاړ، ځکه تهجد دا کول د دې خو تا د الله رب العزت ثواب درکړي، خو دې نه کړو، پکړ پې نشته، اخذ پې نشته. که فرض دې قضا کړه، نو فرض و قضا د دې چې کوم دی نو سزا ډېره ده. فرض دې ونه کړو، د دې سزا ډېره ده. د فرض و پرېښودلو مجرم شولې، ته د سزا مستحق شولې. نو د دې وجې نه دا مسله غلطه ده چې کله انسان تهجد ته پاڅي او تهجد مونځ وکړي او بیا اوده شي، نو تهجد باطل شو، نو دا بې اصله خبره ده، تهجد نه باطلېږي. او درېیمه مسله دا رایج ده چې یاره که تاسو خیال کړئ جمع ولاړئ، اچانک بجلۍ لاړه شي، تیاره شي. بعضې حضرات دا وایي چې یاره په تیاره کې مونځ چې کوم دی نو ټیک نه دی، دا مکروهه دی، په تیاره کې مونځ صحیح نه دی. دا بې اصله خبره ده، دا بې دلیله خبره ده، د دې هېڅ چې کوم دی نو بنیاد نشته ده. و یاره تیاره شوله، تیاره کې مونځ مه کوه، ناجایز دي، حرام دي، د دې هېڅ حقیقت نشته. رڼا پکار
ډیوه ولګي سړی لیټ وغیره ولګي ځان ته منځو کې داسې نه داسې ځای کې یو انسان منځ کوي هلته کې لړم وغیره نه مار نه داسې ځای وي اکثر په دشتو وغیره کې سړی صحرا طرف ته رواني سفر کوي نو داسې ځای کې بیا ودرېږي چې ځنګل یا نور څه داسې بیاباني دشته وغیره نو هلته کې رڼا ته بیا ډېر اشد ضرورت نور دا خبره محض غلطه ده د دې اصل نشته حقیقت نشته چې یاره تیاره کې مونږ چې کوم دی ناجایز دی نه کېږي